زما یو دوست دی دی منګورې دی نو چې کله ملته لاړ شم نو ما سره ملاقات کوي هغه دا دریابي جس چلی بحري د دې پایلټ دی بلکې اوس خو پکې افسر دی غټ اوس یې پخپله نه چلی اوس غټ افسر دی خو هغې کې وي او 6 میاشتې مونږ په اوبو کې یو او 6 میاشتې بیا زمونږ چوټۍ دا قانون دی د دریابي ولې چې ټول عمر په دریاب کې نه پاتې کېږي بیا ورته بیماري لګي نو 6 میاشتې مونږ په دریاب کې په جس کې یو 6 میاشتې مونږ په چوټۍ او ما وې ستا وایي زما جز ډېر غټ جز دی د هغې نه لوی جز په دریاب کې بل نشته هغه که پاکستان ته م راځي نو د پاکستان په دې ساحل کې سمندر په دې غاړه د هغې د ودرېدو ځای نشته هغه ډېر جوړ دی دا په دریاب کې دننه بلا چتونه هغه دومره جوړ دی چې هغه د سمندر دا غاړه زموږ د کراچۍ ما ورته د ګوادر ډېر ډیپ جوړ دی وی نه د ګوادر هم کم دی وي زموږ جد دې ته دلته نشي ودرېدی دا لرې ودرېږي نو بیا د هغه ځای نه په ټینکرو کې او په سامان ته دا تیلو جز دی تیل وړم راوړم پکې بهر کې په ځان له قصې دی دومره غټ جز دی وی چې زه پکې د عربو نه تیل بار کړم او امریکې ته وړمه نو صرف د تیلو د هغه چې په کومو تیلو چلیږي د 12.5 کروړو روپو تیل خوري په دې دا دونه خرچه کوي اوړي به څونه نه هغه نه ما تپوسونه کول زه چې کله لاړ شم تپوسونه دې کوم د دریاب نه اشنئ هغه وایي مونږ ته ښکاري دا مونږ سره آلات نو مونږ ته دا دریابونه لاندې باندې ښکاري مونږ ته پته یي چې دونه فاصله کې څه دي او غر دی او دا شته او نشته ولې غر له پټه غره ونه په دریاب کې دننه غرونه هم دي هغه راته وی وایي په دریاب کې لاندې په ویښ کې ګرمې اوبه هم شته لاندې ویښ کې داسې ځای نه دي چې هغه ګرمې دي بلکل ګرمې اوبه دي او بقول د هغه وی نن سبا داسې آلات ایجاد شوي دي دا غوپمار پکې لاندې غوپې هم وي په سمندر دریاب کې پل اکسیجن وړي او آلات هم دي په هغې هم پته لګي نو مې دوی ټول سمندر چاڼ کړی دی ما ته وی نه شیخ صاحب ټول سمندر څوک نشي چاڼولی یو اندازه ده چې هغې ته نن ساینس رسېدلی دی او د هغې اندازې نه لاندې نن ساینس ته پته نه لګي چې په دریاب کې لاندې څه دي یو خاص اندازه ده څه کیلومیټر هغه یادول چې دومره کیلومیټره پورې دوی ته پته لګي چې دی کې دونه کبان دي او دا حیوانات دي پکې او د دې خپل تیهونه دي دلته دا حیوانات دلته دا دلته دا دلته دا دلته دا دلته دا یو خاص اندازه ده چې د هغې نه لاندې نه دوی کیمره کار کوي نه دوی د هغې نه لاندې تلی شي نه د دوی جز لاندې تلی شي نه یې ابدوز لاندې تلی شي د هغې دنیا نن هم ساینس لګیا دی او په دې تحقیق کوي په دې دریاب او په دې حیواناتو لیکن د هغې نه لاندې هغې وایي چې موږ ته هم پته نه لګي چې د دې نه لاندې د خدای څومره لوی قدرت دی او څومره کائنات دي د مارونو د الله ډېر لوی قدرت او طاقت دی د الله ډېره لویه دنیا ده او زه به یې یو مثال درکم یو میږی دی میږی نو که یو سړی میږي ته وایي چې مکه هم پکې شته او مدینه هم پکې شته او دومره زره مزل دی رښتیا وایي د میږي سوچ دا عقل اخلي نه میږي ته وایي چې غرونه هم دی او قیقاف غر هم پکې شته او پلانکې غر هم دی او پلانکې دریاب هم دی او ګرم هم شته او یخ هم شته او اوبه هم شته او کښتۍ هم دی او جز هم دی او دومره لوی دی نو میږي به ممکن ده چې در پورې ښه وخاندي چې پاګل بچیا زه خو ټول عمر ګرځم او دغه مې ماحول دی دې دیوال نه خوا خو ما رسونه لیدل دغه لار ده او دا دیوال دی او دغه ځای نه دي دا دنیا ده میږي ته دغه دنیا ښکاري چې څومره د هغه نظر لګي لکه بعضې حضرات دا موي چې د میږي سترګې نشته وایي بهر کې دا د خدای پاک خوښه ده خو ماشې به والو مچ به والو د هغه دومره دنیا هغه ته ښکاري چې څومره د ماشي نظر لګي د مچ هغه دنیا ده چې څومره کې مچ پرواز کوي او د هغه نظر لګي اخوا هغه ته پته نشته دقه رنګې زمارونو چې زمونږ کم ځای ته دماغ رسي کم ځای ته زمونږ سترګې رسي یا زمونږ د کیمرې سترګې رسي اقنه مونږ وینو نور مونږ ته هېڅ معلومات نشته او نه مونږ ته پته شته د الله ډېر لوی قدرت یو جنتي له چې الله جنت ورکوي زه د ځانه خبره نه کوم نه منګړه ته یم د قرآن درته یم عرضها
كعرض السماء والارض. دا غي پلنواله دومره دی لکه اسمان او ځمکه، یو جنتی له چې خدای ورکړي. الله یې زموږ ستاسو نصیب کړي. نو قانون دا دی چې پلنوالی عموما کمی او اوږدوالی زیاتي. نو چې پلنوالی دومره دی اوږدوالی به څومره، بیا به د انسان په دې شکل نی غټ وی. د دې انسان به دا طاقت نی چې دا اوس تا کم طاقت دی. په دې سترګو کې اوس تا طاقت نشته. ته خو چې معمولي دی نور ته مدرېږي نو برېښنا کوي، نور ته کتی هم نشي. او بیا به په دې سترګو کې الله دومره طاقت پیدا کړي چې رب العالمین ته وپې ګورئ. داسې نظر به خدای پیدا کړي. او د محشر یعنی د حساب کتاب په هغه لوی میدان کې به ته د ټول مخلوق په دې سترګو ښکاري. دا به راته ښکاري. بیا په دې غوږونو کې به د الله پاک اسمع بهم و ابصر بهم. قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي داسې نظر به لګي او داسې اورېدل به کوي چې اوس په دنیا کې ستا غوږ هغسې کار نه کوي، او نه ستا نظر هغسې کار کوي، او نه ستا ژبه هغسې کار کوي، اواز به ریم تیزي. دا طاقت به الله پیدا کړي. به هر کیف زما وروڼو نو هغه اوبه 80% دا اوبه دي، او تقریبا ویم 10% دا وچه ده. نو الله پاک په دا اوچه کې د سنټر ته د طول العرض طول البلد او عرض بلد ته چې وګورې، یا دا دیو ته خط استوا وی، بالکل مکه مکرمه الله په داسې ځای کې پیدا کړه که انسان نوم چې دی د نوم نه لاندې کچو که تر ګوتې پورې. نو چې لاندې د نوم نه در ګوتې پورې سونه نو د نوم نه سره پورې به مغمرې. دا نوم بالکل مینځ دی. نو الله پاک دا مکه مکرمه د دنیا په سنټر او د دنیا په مرکز کې لکه نوم چې دی نوم دقسې الله پیدا کړه مکه مکرمه. او زما وروڼو الله پاک دغې مکې له هغه برکات ورکړل چې زه یې نه ویم الله وی. د ټولو نه لوی برکت بیت الله مبارک. پیغمبر الله ته څونه ګران دی، د پیغمبر نه ګران الله ته بل څوک نشته. پیغمبر نه زیات نیازبین او خوښ او نږدې په مخلوقاتو کې الله ته بل څوک نشته. او پیغمبرانو ته وي دا به جوړې خټې به کې. ابراهیم علیه السلام ته وي جوړې. بی بی هاجره چې کله ابراهیم علیه السلام راوسته سره د خپل ماشوم بچی حضرت اسماعیل علیه السلام، او بیت الله خو نړېدلی او ختم شوی، صرف داسې نښې پتې پاتې وې. نو هلته یې ورته د جبریل علیه السلام ورته لارې ښودلې وې، دلته یې پرېږده. بیبي یې هم پرېښوده او ماشوم بچی یې هم پرېښود. دا دواړه یې پرېښودل او یو رکوټې غوندې تیلی وه، په هغې کې ستوان کجوري چې څه خوراک وی ورته کېښود، او یو مشکیزه وه وړه غوندې د څرمنې هغې کې اوبه وې هغې ورته کېښود. اوس خو ابراهیم علیه السلام ته پته ده، په دې خو ماشومان هم پوهېږي چې دا اوبه به یو 15 ورځې 6 ورځې 10 ورځې پس ختمېږي، او دا خوراک به 15 یا 10 یا 20 ورځې پس ختمېږي. او دا هم ورته پته ده، دې بیبي ته هم پته ده، ابراهیم علیه السلام ته هم پته ده چې دلته خو په میلونو سلو میلو کې په میلونو کې دلته انسان نشته، نه کلی شته، نه انسان شته، نه اونه شته چې د اونې نه به څه میوه راوشوکو، نه باغ شته، نه بوټې شته، هېڅ هم ځنګلي جاړې بوټې دي، غنو والا ازغو والا دی کې. نو ابراهیم علیه السلام ډېر نرم دلی و. ان ابراهیم لأواه حلیم. بعد انسان له نرمي په لږ څه جړا ورځي چې داسې کېښودل دا بیبي او دا ماشوم تېرودونکې پیرودونکې اسماعیل دی ورسره کېښود او ترې روان شو. بیبي هاجرې د ماشوم بچی پرېښود او د ابراهیم علیه السلام د خاوند پسې شاته روانه شوه او ورته وایي چې ای سړیه تا مونږ چا ته پرېښود او ته رانچته ځې. د بیابان کې په دې غرونو منځ کې پټي نشته، انسان نشته، شپه به راځي، نور به راځي، یو اونه وه ځنګلي د نور به څه د یو اونې به څه سوري، د هغه اونې لاندې پرېښود، دا بس باران سره به څه کوو، طوفان سره سیلۍ سره به څه کوو.
شر مخ را باندې راغی بل سره رالل دا به څه به جنجال کې پرېوتم چاته مې پرېږدې نو ابراهیم علیه السلام ورته غږ نه کوي که کولی نه شي ړې نرم دی جړا ور دی چې جاړم خو دا ښځه به م جاړي دې ته روان دی او دا ښځه ورپسې بیا روانه ابراهیمه ما خو په دې پوه که چاته هم پرېږدې غږ نه کوي نو اوس چې دا کوم دی مروه ده تاسو الله دې مونږ بوتلی کړي د مروه نه چې لږ داسې په چړی باندې ور مخکې شو او دا ورپسې روانه ده بچی یې پرېښوده نو لمن نه کلک ونیو تا ته ویم که نه ابراهیمه چاته هم پرېږدې هغه بیا غږ نشي کولی جاړي هغه هم غریب دا بیبي هوښیاره وه وی الله امرک بهذا او زما دا خاوند خو هر څیز کې د الله خبره مني تا ته الله دا ویلي دي په دې حکم در کړی دی درته ویلي دي ابراهیم علیه السلام بیا خبره ونه کړه په خولې سر یې داسې وړخه چې ما ته الله ویلي بس ښځې لمن پرېښوده او څه وایي وی الله به مونږ نه ضایع کوي بس مونږ خو په معمولي خبره د الله نه ګیلې کوو که نه موټر شته دا نه چې نشته خو چې لږ د دې نه غټ میلو نه شي الله نه ګیلې کوو ډوډۍ شته دا نه چې نشته خو چې لږه یو پوټې میوه ورسره نی بیا ګیلې شروع کور شته خو کچه دی او چې پوخ نی بیا د خدای نه ګیلې شروع هېڅ ګیله نه کوي د رب العالمین نه چې ربه دا په ما څه امتحان دی الله دا سازمایش کې دی واچولم پروردګاره دې بچي سره به څه کوم یره خو د انسان په اړه فطري شی دی چې انسان ته یره راځي نه ایمان یې دونه مضبوط دی چې فورا وایي الله به موږ نه ضایع کوي په مخه دی او الله بعضې وخت کې یو شی سړي ته خطرناک لګي خو هغې کې خیر دا زمونږ ایمان دی چې زمونږ د خیر او د شر مالک او موږ له خدای خیر راکوي خو قانون دا دی چې غنم به درته میلاویږي خو محنت غواړي کرونده غواړي دغه غواړي څه ورته وایي لو غواړي اوبخور غواړي پټۍ به وتاړی د شپې به هم ځې د ورځې محنت غنم به میلو شي تکلیف نه بغیر راحته نی تکلیف وي چې ابراهیم علیه السلام داسې لږ اخوا شو که نه نو بچي چېرته دړه نه وځي او بیا یو نیازبین یو بچی دی په بوډاوالي کې الله ورکړی دی او پیغله جینۍ ده پیغله ښځه ده نو بیت الله خو ته الله ویلو دلته به کور جوړو نو دې بیت الله ته مخ کړې په یو غر ودرېده او الله ته یې لاس پورته څه وایي رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع الله ما خپل بچې په یو لق دق بیابان زنګل کې پرېښود پروردګار یو وخت نه اسکنتو به دلته به اوسېږي پرېښودل ربنا لیقیموا الصلاة الله ما بل څه نه دی پرېښی دا چونکې ستا کور دی تا راته وایي چې دلته به د ما کور دی نو ما دې له پرېښود چې دا ستا عبادت وکړي یوازې دي پروردګاره دا به څه کوي فاجعل افئدة من الناس تهوی الیه یا الله د خلقونو نه وتمایل کې څوک ولا راوړي وارزقهم من الثمرات خدای میوې ولا ورکړي لعلهم یشکرون نو دوی به ستا شکر بیا ادا کړي بس ابراهیم علیه السلام خو ته په جړا کې ووت لاړه بیبي هاجره وایي چې بیا مې لږ ساعت پس وکتل یو زمری دی چې زما د زوی خوا کې ولاړ ببرشی زمری اوهو پروردګاره دا به څه کېږي دا زمری دی زما دا بچې به اوس اوچت کړي او زه به ورسره څه کوم زه ځان نه شم بچ کولی دا بچې به دې څه بچ کوم او زمری م لګیا دی زه یم دا بچې مې خوري ژبه یې رایستې را او زما بچي ته اړمه کړې هاي به اولاد ډېر خوږ دی نو خدای دې مونږ ټول تاسو ټول د بچو د غمونو نه وساتي بچی ډېر خوږ دی بچی خوږ د پلار زړه په بچي او د بچي زړه په غټه تیږه پلارانو ته بچي څونه خواږه دي
خو چې بچی ښځه وکړي نو پلار ته د انسان په نظر بیا نه ګوري، د انسان په نظر. بیا دا نه و چې دا زما پلار دی چې دې ماشوم لوی کړی، پلار سره جګړې هم کوي، جوابونه هم ورکوي، مور ته کنځل هم کوي، مور وهیمه ټکیمه پلار هم رټي. بچي ته وګوره خپل ته زړه یې دردېږي که نه دردېږي؟ دقسې په تا هم د چا زړه دردېږي. ظالمه ظلم به نه کوې. د مارونو دې نوجوانانو ته هم د مور او پلار ډېر قدر کوئ ښه، د هلکانو ته ډېر قدر د مور پلار کوي. کنځل به هم درته کوي، بد به هم درته وي. د ښځې دپاره مور مه غورځوه او مه د ښځې دپاره پلار غورځوه، مه د بچو دپاره پلار غورځوه، داسې به نه کوې. ښه قدر کوې. او د رسول الله مبارک وینا ده چې کوم انسان د خپل پلار قدر وکړي، عزت یې وکړو، چې دې د دې پلار عمر ته رسېږي، الله به دله داسې پیدا کړي چې ده به د دې نه زیات قدر عزت وکړي. طالبانو ته هم دی کې یو نکتې ته اشاره ده چې د پلار عمر به هم خدای درکوي. دا معلومه شوه چې عمر به دې هم زیاتي. نو پلار دی نو مور ده، بیا هم بچی دی نو چې څنګه را نږدې شوه نو هغه زمری لګیا دی اسماعیل علیه السلام سټي، خپې وله پاکوي، ګوتې وله پاکوي، لاس وله پاکوي، سر وله سټي، صفایي وله کوي. او اسماعیل علیه السلام او ماشوم اسماعیل علیه السلام ورته خلطېږي، خاندي ورته. نو چې څنګه حضرت بی بی هاجره راله ورسېدله نو دا زمري ورته په داسې انداز باندې لګیا دی لکۍ ترنګوي لکه ساتلې سپی چې بنده ته لکۍ ترنګوي. کورنۍ سپی چا نی ساتلی چې دا مالک یې د بار نه راشي نو دی ورته د خپو ته تاویږي راتاویږي قخه ورته کوي او دا لکۍ ورته ترنګوي. الله ورته وښوله، الله ورته وښوله چې بی بی هاجرې فکر مه کوه، د ځنګل زمرې به ستا او ستا د بچي څوکی کوي انشاءالله العزیز. الله رسول الله مبارک فرمایي وی انا اغیر منکم، وی تاسو کې زیات غیرتی زیما، والله اغیر منی، الله بیا مانه زیات غیرتی دی. نو چې الله دپاره ته محنت کې، خواري کې، بچې پرېږدې، ښځه پرېږدې، نو الله د بی بی هاجرې خبره الله به مو نه ضایع کوي. یقین ساتی په رب العالمین، الله تابعداري کوه، الله خوشحالوه. ته ګوره الله به پتا غیرت کوي، وخت به وي وخت به یي خو غیرت به د باندې کوي، خفه کېږي به دی نه. او دا د دنیا پریشانۍ خو کله کله پارچه راځي. دا خو حضرت یونس علیه السلام باندې راله، په حضرت ایوب علیه السلام بیمار شو، ابراهیم علیه السلام باندې پریشانۍ راغلی دي. دا ازمایښونه به راځي خو ښه نتیجه به بیا انشاءالله د الله د غیرت هغه نتیجه به انشاءالله. یو ابراهیم علیه السلام به کله کله راته نو بی بی هاجرې ورته دا قصه وکړه. ابراهیم علیه السلام ورته وی هاجرې وی د دې نښې یو خدا شو چې الله به ستا حفاظت کوي او ستا د بچو به م الله حفاظت کوي، یو خدا شوه. ځکه زمری درته لګیا د حفاظت کوي. او دویم دا معلومه شوه زمری زورور دی، په ټولو حیواناتو کې تکړه او مضبوط د ځنګل بادشاه دا شیر دی، ببر شیر زمری. نو دلته دا زمری چې تا ولید که نه، د دې دا نښه ده چې په دې علاقه به بل څوک غلبه نه کوي، دلته کې به ښکار حرامي. دا د زمري علاقه شو. زمري په خپل علاقه کې خپل ښکار کوي، د بل چا ښکار نه مني، ښکار به دلته مني، حرام به. دا د زمري علاقه ده، دلته به څوک بوټ هم نه پرې کوي، دلته به څوک را دننه کېږي هم نه. هماغسې شوه. د حرم مبارک خپل حدود دي، هغې کې ښکار منع دی. د جدې د طرف نه چې تاسو ورځئ الله هم بوځه نو هلته کې په دې سړک د پاسه یو رحیل غوندې جوړ شوی دی، یو طرف ته بل طرف ته چات یو رحیل یې جوړ کړی دی. اوس دغه نه دا څه ورته وي سیمټو بره داسې یو کړی داسې رحیل غوندې جوړ کړی د دواړو روډونو د پاس موټروی د پاسه رحیل. د دې رحیل نه لږ غوندې جدې طرف ته مخکې داسې وړې وړې یو دوه د سړک په دې فوټپات دروازې لګېدلې دي، د
دغه حدود حرم دی. نو چې سړی ورځي نو د الله نه سوال کوي یا الله زه د حرم آمن داسې حرم ته راوستم چې تا وله امن من دخله کان آمنا چې څوک دې ته داخل شو په امن شو محفوظ شو وینه محفوظه ده عزت محفوظ دی مال محفوظ دی محفوظ شو بس. نو خلق هلته سوال کوي الله زه هغه ځای ته ځم چې هغې ته حرم وایي خدایا زما وینا د جهنم په اور حرامه کې دا سوال کوي خدایا زما اډوکې زما غوښې زما پټې زما رګونه زما یو اندام سترګې پوزه غوږونه خوله د جهنم په اور حرام کې حرم ته داخلېږم یا الله زما د بچو زما د رونو خویندو د هغې د بچو د دوستانو تا پکې یادوې که نه زه خو یادوم دوستان زه خو پکې تاسو را مقتدیان هم یادوم خدای چې ما ته به دما کوې که به نه کوې خو زه یادوم ګورې ښه د جمعې مقتدیان او دوستان چې څومره الله ته خو بیا معلومې دوستان خدای دا ټولو وجودونه بچي وینې غوښې پټې رګونه اندامونه دوزخ په اور حرام دا به وایي مدینې نه چې راځې نو تنعیم ورته وایي هلته جومات د مسجد عایشه نو ځای په ځای په روډونو باندې د حرم نښې ښکار حرام دا وچې بوټې پرې کول چې کم بوټې تا کرلی دی پرې کولی شي خو تا وکرل نو ته یې پرې کولی شي خو چې قدرتي کم بوټې زرغون دی نشي پرې کول که اوچه څانګه خیر دی خو نه بوټې ونه پرې کړي رسول الله مبارک د مکې د فتح پر ورځ اعلان وکړ دا حرم له ما امن نه دی ورکړی الله ورکړی دی ما عزت نه دی ورکړی الله ورکړی دی د دې بوټې پرې کول هم منع دي نه به پرې کوی نو حضرت عباس رضی الله عنه ورته وایي چې الله رسوله سرګړې دا بروزه چې موږ دې پخوا د جوماتونو کې باچولو سرګړې ورته وایي بروزه ورته وایي دا پکې جدا کا ولې ځکه دا موږ قبر کې مړي ته اچو دا موږ په کورونو کې لاندې اچو دا لواران په بټو کې بلی رسول الله مبارک وی الا الازخر یاره دا بروزه او دا سرګړې خیر دی که دا کوی کولی شي باقي به نه کوي الله بیبي هاجرې ته وښوله چې زورور زمری دی زمری چې کوم ځای د چا پلار به هلته بوټي له ورشي دا یو نښه شوه او د چا پلار به هلته ښکار وکړي الله د هغه بیبي هاجرې او د اسماعیل علیه السلام خیال وساته او هغه اسماعیل علیه السلام چې لوی شو نو ابراهیم علیه السلام راغی وی بچې ما ته الله حکم کړی چې دا زوی ځان سره کو دا بیت الله جوړ کړه زما مدد به وکړې وی بابا بالکل په دستر وچېشم نو خدای چې دا کاڼي ولا زمونږ کتابونو خو لیکلي دي د پلانکي غر نه د پلانکي پلانونه هم لیکلي دي بهر کې د غرونو نه یې ولا کاڼي راغونډول او تراشل به نو بیت الله شریف یې جوړ اوچت رکوټه تقریبا 50 فٹ اوچت ته یو طرف 32 او بلم تقریبا 32 فٹ ته بل خوا 42 44 فٹ ته بل خوا هم داسې دی لوی کور د خدای پاک جوړ ته جوړ او چې په کم کاڼي باندې به ودرېدل قوازه خو نشته که نه کاڼي به ورته اوچتېده لکه د قوازې کار به یې کو نو په هغې کې د ابراهیم علیه السلام د خپې د ګوتې د بند عمره نښې هم شته مقام ابراهیم ورته وایي د بیت الله شریف دروازې ته مخامخ هغه کاڼی پروت دی د شیشې جال ته ګیر چاپېره تاو دی چې څوک طواف کوي ورته ګوري د ابراهیم علیه السلام د خپې نښې پکې پرتې واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا چې طواف څوک وکړي نو 2 رکعاته واجب الطواف کوي نو هغه داسې ځای کې کوي چې ورته مقام ابراهیم مخامخي ورته بیت الله شریف مخامخي او پکې آیات بینات کې حجر اسود هم دی حجر اسود د انسان د سر عمره کاڼی آدم علیه السلام چې د الله د اسمان جنت نه راکوزو د ځان سره راوړی دی
رسول الله مبارک فرمایي وي د پیو نه سپینو خو د بني آدم ګناهونو تور کړی دی دا ځان ته راکاږي او چې چا د هغې استلام په حقه وکړه نو قیامت په ورځ به دا حجر اسود د خدای په دربار کې هغه له سفارش کوي د به سترګې وي نظر به پې کوي د به ژبه وي خبرې به پې کوي د به غوږونه وي اورېدل به کوي او استلام څه ته وایي ښکل به یې کوي اوس به یې د چا پلار ښکل کړي لږ رش خو نه دی دیکې دي او چغې دي او شرمول دي او ښځې بیا توبه وباسي ښځې د سړو په دا منځ کې ورځي ښکلوي ښکلول مستحب دي که ښکلول نشي لاس به یوسئ شریعت وایي لاس به ښکل کې که لاس نشي وړی چوکه یوسه هغه ښکل کې که هغه نی لرې ورته مخامخ ودرېږه د سینې برابر لاس اوچت کا بسم الله الله اکبر ولله الحمد والصلاة على رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا لکه راول لکه چې ما پې دا لاسونه کېښودل هغه ښکل بس اسانه شریعت اسان که که نه لرې دی نه ونیسه نو صیبه دا اوس په دې روجه کې د شپې زه ورغلم په دا روجه کې یو ښځه د سړو په دا میانځ کې ده اوس یوه نه ده دوه دي ای خورې پنجابی وه ای ترورې ای خورې د خدای خاطر ورور دی یا خاوند هر څوک چې ورته مخکې دی د خدای وایي آپ چومتے ہم نہیں چومیں گے تاسو ښکلی مونږ به نه ښکلو ما ګوره مونږ له ښکلول بیله ده سړي په سړي کې کون خلي پروا نشته دا خو ته د سړو په منځ کې ورځې سړو په منځ کې لګې دا څه کې ګناه دې کېږي حرام دي حرام حرام هغې چېرته اورېده همقه زورونه 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 داسې نی که نه لکه چې دا لس پنځه لس شل دېر څلوېښت کسان یو ځای دی برجې ته راغونډي او زورونه لګي یو ښځی په منځ کې دا ګناه لري که ثواب لري ما خو تېره جمعه هم درته ویلي چې عبادتونه خفه کېږئ مه نمایشي دي اوس ښځو له حجر اسود ښکلول رسول الله مبارک ښځو ته وایي شاته طواف کوئ سړو سره ځان مه جنګوئ نو ثواب ګټئ که عذاب ګټئ تېره جمعه مې ویلي دین هغه دی چې ما ته پیغمبر مبارک وښایي د پیغمبر د طریقې مطابق چې چلی دغه دین دی او چې د رسول الله مبارک د طریقې خلاف دی هغه دین نه دی هی د بدعت وی نو پیغمبر مبارک خو امهات المؤمنین ته بیبیانو ته وایي چې شاته طواف کوئ د سړو نه شاته دی به د سړو په منځ کې راځي ډغرې لاس په سړي به روان وي ښځه به په منځ کې درته به وایي چې خدایه څوک ده لاس به داسې کې خدای داسې به کي او منځ کې به راننوځي لوپټه نشته هغې ښځې حجر اسود ښکل که ما ورته کتل پیغله وه کم از کم د 17 کالو به لوپټه یې هلته پرته لوپټه نشته د سر ویښته ببر او چغې وباسي بیا چغې بله مې ولیدله چې هغه بلکل مخامخ هغه رکن یماني د طرف نه په لین باندې را رواني په هغه چبوتره بره ولاړه ده سړي ورپسې تړوټ په منځ کوزېږي څنګه کوزېږي گپ شپ یو شیخ الحدیث صاحب اوس وفات ته الله دې وبخښي تاسو ټول یې پېژنئ نوم یې درته نه ده لوی شیخ الحدیث و ډاکټر و ما ته مولانا جی د زوی نوم یې واخیست وي د هغه مور راته وي چې په ما حجر اسود ښکل کړه ما ښځې مه کوه نه کې نه به ما به خامخا ښکلی وی بومتلن ټیل ټال ټیل ټال ټیل ټال سر مې وله راواغېست او د حجر اسود ته یو کاسه غوندې ده د سپینو زرو هغې کې سر وردن نه کړي نو حجر اسود ښکل کړي په کاسه کې مې وله سر وردن نه که زه مره وتم دا مره وته چې بلډینګ له رالو نو ما ورته وایي چې څنګه خوند یې درکړه ښکل دی که زما دم بېخ وویست او ځان وایي ما کوم ځای ښکل که بس ما په غوسه راله په کنځلو شوم د پلانکې لور ما له دې بېخ وویسته خولې رانه وبیدې سر مې دله په کاسه کې کېښود شونډې دې مې نږدې کړې او بیا دې مې ښکل نه که هغو شونډې بس نږدې کولو بیا دې مې ښکل نه که وایي زه دې کوم ځای وردن نه کړم هلته خو زه پرېښودم بله ښځه دې ونیو او سر دې وله وردن نه کړه زه راته چغې وم چې زه دې پرېښودم ما ته نه کتل او بلې ښځې له یې سر ونیو دې وردن نه کړه راشي که ټېلې پته
یو ځل مې مولانا دلته راشه هلې ټوقي مو وایي د پلانکي مور مې دلته کېنولې چې دلته کېنه او زه طواف کوم راځم راشو چې ما طواف وکړ اوس چې رالم زه ورغلم چې یا ښځې راځه که نه وایي دا نه راځي بیا مې ول اواز وکړ چې راځه که نه اوس نه راته نه ګورې نه راځي وی ورغلم سر له مې وله داسې ده چې د پلانکۍ لور را پاسه که نه وی هغې چې مخ داسې وکړه پردی وه وایي هغه تلې وه او دس ده او پردی د هغې په ځای ناسته وه نو بورقې هلورې د یو شان تکې تورې بورقې پته یې پکې نه لګي بهر کیف د ښځو عمره طواف پکار دی چې زنانه لاړې شي حج هم وکړي څنګه چې دا عبادت باندې مونږ سړي خوشحالېږو نو ښځو هم عبادت پکار دی زنانه هم شکر دی څنګه چې زمونږ په زړه کې د بیت الله مینه ده د ښځو نشته د هغې مینه ده که نه څنګه چې مونږ دا خوښوو چې مونږ د حجونه وکړو عمرې دې وکړې ښځې هم خوښوي څنګه چې مونږ دا خوښوو چې زمونږ د ثواب زیات وشي هغې هم دا خوښوي خو لیکن د زنانو دپاره چې کوم اصول دي او کومه طریقه ده نو د هغې اصول او طریقې مطابق دې لاړ شي نو حجر اسود رسول الله مبارک فرمایي الحجر الاسود یمین الله فی الارض د الله لاسونه نشته خدای یو مثال ورکړی دی چې حجر اسود له دې شونډې یوړې دا سړی کې فرض کړه چې د خدای لاس مبارک مې ښکل کړی او بل پکې زمزم دی زمزم آیات بینات زمزم پخوا خو د زمزم کویې به مونږ لیده لاره وته شوې وه د سړو ځان لځی او د ښځو ځان لځی په پوړو به ورکوش او شیشه ورته لګېدلې وه هغه پیپونه به م ښکارېدل اوس خو پته نه لګي چې د کم ځای نه یې ورته لاره کړې د زمزم د کوې هېڅ معلومات نشته خو تیر کال د دې حج نه پس حکومت پکې کار کو سوم در تر د حج نواله محرم سفر ربیع الاول ربیع الثانی جمادی الاول جمادی الثانی رجب شعبان اته میاشتې پکې پرله پسې کار وکړه د پاسه یې بند کړ نو ما هلته چا نه تپوس وکړم دا دي پکې څه کول وی دا یو بله چینه د زمزم په کوی کې راښکاره شوې ده چې دوی سره انتظام نشته چې د اوبه کم ځای کې ځای کړو دا کم ځای ځای او رسول الله مبارک فرمایلی چې زمزم د اوبه د حجر اسود د طرف نه را روانې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په زمانه کې یو حبشي یو تور سړی په زمزم دی کوی ته پرېوت پکې مړ شو سړی ترې راوویسته خو وینه نه بندېدله عمر صاحب ته چا ووایي چې دې سره څوک و اوبو کې د وینې اوس هم خوند شته حضرت عمر رضی الله عنه یو صحابي ته یو غوټاناک سړی راوسته چې څوک د غوټۍ ماهر وی ما د رسول الله مبارک نه اورېدلي چې د اوبه د حجر اسود نه را روانې دي نو ته به دا مهرباني وکړي چې د حجر اسود په طرف غوټه وه نو چې کوم ځای سوړه درله نو یو کوټ یې ورکړی و چوغا وی دا پکې ومنډه زور سره نو اوبه به بندې شي دا اوبه به ترې وباسي غوټناک سړي چې غوټه واله وی د حجر اسود په طرف د انسان د سر عمره یو سوړه راله په زور مې پکې چوغه ومنډله زور مې ورکړه اوبه څه ناسته کمې شوې نو کوی یې راوځنځه را صفی کړه نو بیا ته یې هغه چوغه وویسته دومره اوبه دي د مارونو چې دا پلکونه خلک ځي پلکونه خلک دا ټول د اوبه څکي لږې نه حضور پاک فرمایي دومره یې اوس کوي چې پختی پرې راوپړسېږي خلک خو یې اوبو کې ګزاره کوي که نه چې اوبه کمې نه ګزاره به پکې نه دومره اوس کوي چې پختی هم راوپړسېږي او دا خلک ځان سره ملکونو ته څومره وړي هغې لږې ورکوي نه پرېږدي په پټو یې خلک وړي په غلی وړي خو وړي او مدینې منورې ته ټینکرې روانې دي او ټول د مدینې منورې حرم د کولرو ډک دی او اوس پیپ روان دی پیپ اوس د مکې مکرمې نه مدینې منورې ته پیپ کودی کېده بله څه دی پورې خښ کړی دی ما چا نه تپوس وکړ مې دا کودی د سره دا پیپ د څه دی دلته اوس وایي ګیس نشته وی دا د زمزم اوبو له پیپ خښی دا مدینې منورې ته په پیپ کې ځي جده کې مې ولیدل په ډېرو ځایونو کې زمزم اوبه په ریاض کې مې ولیدل په ډېرو جوماتونو کې زمزم اوبه نو دا د زمزم اوبه
رسول الله مبارک فرمایي چې په کم نیت چا وسکلی الله به هغې دپاره برابروي. خو زمونږ د خلکو خو قصې شته که نه، هلکه ماله به سوچه اوبه راکې، سوچه به د چا پلار تاله پوره کړي. سوچه خو یو 15 لیټره بوتل ورکړي، زه خو ورته بوتل ویم، ابل تورنګزو به سینګ کېږي، او زما خو 2 در طالبان دي. نو رسول الله مبارک چې څه وایي ګور ابه کوو او یې نورې پکې واچوي، دا خیر پیدا کوي. یو بوتل به 100 ته ورسي چې نورې دې ته واچولې 100 ته به ورسي، یو بوتل به 100 ته رسي چې نورې دې پکې واچولې 0 ته به ورسي. نو خیر نه شو؟ نو خلکو به وی چې خدایا دا پکې نورې واچوې نو دا دیسي شوې او دا جوټه شوې. لکه چې پیغمبر وایي نو دا خو دیسي جوټه پکې د کمې رالی. نو د زمزم اوبو کې 2 فایدې دي، د تندې د ختمېدو کارم کوي او د لوږې د ختمېدو کارم کوي. زمون کتابونو لیکلی چې شپږ میاشتې بعضې حضراتو په مکه کې په حرم کې دننه وخت تېر کړی دی، صرف د زمزم اوبې څکلي، ډوډۍ نه راخوړلی. نو د فرانس یو ډاکټر پې تحقیق کړی دی. تاسو سره خو دا موبایل شته که نه؟ په دې کې دا ټولې قصې شته. د فرانس یو ډاکټر پې تحقیق کړی دی، هغه وایي ما د زمزم خالصې اوبه په لیبارټرۍ چک کړې، بیا مې په نورو اوبو کې د زمزم لږې اوبه واچولې، نورې خپلې وې زمزم مې لږې پکې واچولې، هغه مې په لیبارټرۍ چک کړې چې خالص اوبه څنګه وې چې په نورو کې د یو ګوټ ور واچولې هغه هم ټولې د زمزم شي. نه خوند بدلېږي، نور اوبو کې خو چې د انسان ګوتې ولګي نو څښا کېږي که نه څښا کېږي؟ نه خوند بدلېږي، نه پکې چې ته شګه راووته، نه چې ته خړې شوې. یو ځل یو انګریز دا سوال کړی و، وایي زه دا سوال کوم چې د زمزم د اوبه 4 موټرې لګیا دي او په تېره اوبه راوځي، دا خړېږي ولې؟ د زمزم په اوبو کې شګه ولې نه راځي؟ د دې خوند ولې نه بدلېږي؟ او دا تشېږي ولې نه؟ نو چا به یو جواب او چا بل. ما وی یو جواب به وله زه ورکمه دا چې دا د حضرت اسماعیل علیه السلام د ماشوم بچي د خپې د لګولو معجزه ده. د معجزې مقابله څوک نشي کولی. معجزې طاقت بر الله سره ده. هغه د زمزم اوبه دي او صفا ده چې بیبي هاجره به وخته او بچي ته به یې کتل، او مروه ده چې دغه د بچي ته کتل، او د صفا مروه په منځ کې لږ ځای کې منډه ده. ښځې به منډه نه وایي، سړي به وایي. دغه ځایونو کې دعاګانې هم قبلېږي. صفا باندې خلک استلام کې استلام منه کې دعا به کې دعا پې قبلېږي. د صفا په غونډۍ دعا قبلېږي، د مروه په غونډۍ دعا قبلېږي، هغه چې شنو راډونو کې منډه وي هلته دعا قبلېږي، حجر اسود ته مخامخ دعا قبلېږي، د زمزم کوی سره دعا قبلېږي، د زمزم اوبه چې دی اوس کلي دعا قبلېږي. ملتظم د حجر اسود نه تر د دروازې پورې دقه ځای سره دعا قبلېږي. او میزاب رحمت چې د کم ناوه مبارک را بیت الله هغه تویږي هلته خلک ورننوځي، هلته دعا قبلېږي. دا برکتي ځای دی رو، دا ړومبی کور دی او خدای وله ډېر لوی عزت ورکړی. یو واقع درته وایم نو بس کوم. یو ښځه وه، دا ښځه او دا خاوند انګریزان دي. دی وایي چې مونږه د تیلو په یو کمپنۍ کې نوکرانو په امریکا کې، زمونږ بدلي وشوه جدې ته، جده کې مه تیلو کمپنۍ دي. وی مونږ به بار داسې راووتو، چکر به م لګاو، نو وی داسې سړي به م لیدل چې سپینې جامې اچولې دي، سپین څادرونه یې والې، او ښځې به م کتې چې هغې به م داسې بل شان رومال په سر کړی و، چغې به یې والې و، د سړو م سب چپل په خپو. دا ښځه وایي د دې سړي نه مې تپوس وکړه د دې خاوند نه چې دا څه چل دی. بعضې سړي نه په گاډو کې روان دي، په دې لارو کوڅو کې روان دي، په دې ایرپورټونو کې مونږ وینو چې هغې 2 څادرې اچولي سپینې، سرتور لکه لیونو غوندې خپې کې چپل، نه کمیس، نه کوټ، نه واسکټ، نه پرتوب، او ښځو څه مخصوص لباس
مقصود چغې موی لبیک. نو دا خاوند راته وی چې دا په دې دلته یو ښار دی مکه ورته وایي، په هغې کې د مسلمانانو میله لګي په کال کې، دې ورته حج وایي. نو دا مسلمانان هغه میلې له راځي، او چې دې میلې له راځي نو په دغه لباس کې راځي. د انګریزان خو د میلو شوقیان دي. وایي ما مې دې خاوند ته وایي چې ځو نه دا میلې د مسلمانانو دا میله به وګورو، سیل به وکړو. وایي راته وایي چې ښځې هلته سړي غیر مسلم نه پرېږدي، کافر. واقعي د مکې د حرم حدودو ته چې کله رانږدې شي نو هلته به بورډ لګولي، په عربۍ کې هم لیکلي او په انګریزۍ کې هم لیکلي چې مسلمان به په دې لار ځي او کافر به پرې نه ځي. کافر راته وایي کافر نه پرې. وایي ما ورته وایي چې مونږ څوک څه پېژني چې مونږ هل نه وایو چې مونږ مسلمانان نه یو. زه خو لاړ به شو سیل به وکړو که راوینې نو څه مونږ جیل ته خو نه بوځي، واپس به راځو که نه. خو داسې کار کوو چې د دې په شان جامې پیدا کوو چې څوک هم ونه پېژني. وایي زما خاوند د هغه حجیانو په شان څادرونه واچول، ما هم د هغه حجیانو په شان رومال او په سر وتړه، سپینې جامې مې واچولې، ټیکسي مونې و چې مونږ مکې ته بوځو. وایي مکې ته په لاره اړو، چیکنګ والا په مونږ اړو، پوه نه شو مکې ته ورسېدو. هلته خو انګلیش والا مي، د برطانیې نه او د فرانس نه او د انګلینډ نه او د امریکې نه مسلمانان راځي، هغوی انګریزي وایي، په ژبه خو پته نشي لګولی. افریقې والا مختلفو ملکونو خلک به ووینې، مختلفې ژبې وایي. وایي چې مکې ته ورسېدو که چا نه تپوس کوو نو هسې څوک شکیان نه شي، او خلک روان وو، موږ هم ورپسې تلو. نو په یو جومات وردننه شو، موږ هم ورپسې ځو. جومات کې در برنډو کې یو نه بلې ته بلې ته بلې ته دوی ځي، موږ هم ورپسې ځو. لاندې یو میدان ته دا خلک کوزېدل، موږ هم ورپسې کوشو. چې کوشو هم کتل نو یو کوټه ده او تور څادر پې پروت دی، غلاف. مونږ یو غاړې ته ودرېدو، تماشه کوو چې دا میله خو لکه میله خو مونږ دې ته وایو چې کوم دی، اوبه دي او سیلاب دی او ابشار دی او چینې دی او ځنګل دی او دکانونه دی او بازار دی او خرید و فروخت دی او ټلې دي. خدای دا خلک خو دې جومات نه راغلل او دې میدان کې دا کوټه ده او هغې نه تاویږي. زم یو غاړې ته ودرېدم، زما دا خاوند هم یو غاړې ته ودرېده، خلک لګیا دي د هغه کوټې نه تاویږي. چغې وایي، څوک جاړي، بوډا هم تاویږي او ماشوم هم تاویږي او خان هم تاویږي او غریب هم او ښځه هم. اوهو دې کوټه کې به څه شي وي؟ د چا قبر دی پکې، که دې کې څه دي؟ دا خلک تاویږي. یاره وایي چې دې کوټې ته ما کتل او زما دې خاوند کتل، د انګریزه ښځه وایي چې مې کتل دې کوټې ته، بس دې کوټې په ما یو اثر و. بیت الله شریف ګورم ګورم ګورم، وایي داسې اثر یې را باندې وکړو چې بس زما د سترګې ځان ته بلکل نیغې کړې. ګورم او ناګانه مې د زړه کې راست داسې حالات بدلېدل شروع شو، لکه انسان باندې چې څه اثر وشي او د سترګو نوښ کې روانه شو. بې اختیاره د دې کوټې عظمت مې زړه له راغی، د دې کوټې لویوالی مې د زړه له راغی، د دې کوټې حقانیت مې زړه له راغی. اوښکې روانې دي روانې دي. وایي ما وی دې خاوند ته ګورم، تپوس ته کوم چې دا په ما څه چلو شو، زما خو د زړه دنیا بدله شوه، ما زه خو بل څه محسوسوم، خو چې مخ اړوم نو دونه سکت مې نیسي چې مخ دې خواته وکړم، مخ مې نه شو اړولی، په زور مې نه شو اړولی. بس دې کوټې ته ګورم او جاړم او جاړم او جاړم او جاړم، او دا اسلام راته رو رو د زړه له راځي چې د اسلام حق مذهب دی او دا کوټه رښتونې ده. وایي چې ډېر ساعت دا اوښکې وبهېدې وبهېدې، په داسې په زور مې دا مخ دې خاوند ته راواړو. وایي چې دې خاوند ته مې وکتل، دیم جاړي، یو شان سلګی وایي، زم سلګی وم، دیم سلګی وایي، د ما نه مخکې بهېږي، د نه مخکې بهېږي. وایي ما په دې جړا کې دې خاوند ته ویې سړیه څه محسوسې؟ وایي ما ته وایي ښځې ته څه محسوسې؟ وایي مې چې زما خو دړه دنیا بدله ده. وایي چې زما هم دړه دنیا بدله ده. دا خو رښتونې کوټه ده، دا دین خو ما ته رښتونې ښکاري، د اسلام خو ما ته رښتونې مذهب ښکاري. دا کوټه خو موږ ځان ته راکاږي، زموږ زړه راکاږي، زړه لکه مقناطیس چې ځان ته اوسپنه راکاږي. دا خو کوټه نه ده، دا خو څه بل څه شی دی، دا خو انوارات دي او برکات او تجلیات موږ ته ښکاري. دا څه دي؟ سړیه صبر کوي، ښځې که خفه کېږي نو دا دین قبلول غواړي. دا کوټه موږ ته اشارې راکوي، دین قبلول غواړي.
او زما مړه داسې وایي یو سړی روان و دلته هلکه په انګریزۍ پوهېږي بل یو رانږدې که زه په انګلیش پوهېږم په انګریزۍ پوهېږم بچې چاته غږ مه کوه موږ کافر یو عیسایان یو دلته د بیت الله راته ځان ته راکاږي او دا بیت الله راته چغې وایي چې اسلام اسلام مسلماني ایمان 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 موږ په غوږونو نه ورو پړا ورو ټکاره مړه کې د لکې او تاسو ته خو تور غلاف ښکاري او توره پرده ښکاري موږ ته بل څه ښکاري موږ ته رڼاګانې و انوارات او تجلیات ښکاري او د خدای خاطر وکړه ما موږ مسلمانان که څه چل وښه یا خو اسانه خبره ده موږ ته کلمه شهادت وښه کلمه راته وي په مقصد یې پوهېږو کلمه شهادت هم په قضا کې الله ایمان را نصیب ښځه وایي ما خاوند په ټوله دنیا کې به داسې څوک پیدا نه کړي موږ ته الله صرف او صرف د بیت الله شریف په کتو ایمان را نصیب کړی ځکه خو الله وایي فیه آیات بینات مقام ابراهیم خو موږ بیت الله ته په سچه نظر ونه که موږ بیت الله ته په سچه نظر ونه که موږ خو چې بیت الله لزو هلو جی کم ځای بیت الله نه تاویږم ښه طواف کومه تا ته هم دوا کومه ښه ریاکاري دې وکړه او د قصد به دې لاس اوچت کړی او ترخ به دې ښکاره کړی او دوا به نه کې شکل به یې جوړ کړی او تصویر به ځان له وباسې دلته به یې راولېږي چې تا ته هم دوا کوم بل ته هم دوا کوم موږ دغې باندې بیت الله ته کتلي پس جمع نه کتل ورته موږ بیت الله سره صرف دنیا غواړو آخرت نه غواړو زه عمرې له دې لازم چې کاروبار مې خراب دی چې هلته لاړ شم دوا وکړم کاروبار ټیک شي پریشاني ده چې لاړ شم چې پریشاني ختمه شي دوی نوکري نشته چې ولا سوال وکړم چې نوکري شروع شي دې لازم بس کارخانه یوه ده چې دوه جوړې کړم هغې لازم الله څه وایي منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وما له فی الاخرة من خلاق وی دې بیت الله سره بعضې خلک دنیا غواړي ور به کم خو آخرت کې به یې څه ني ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنه څنګه دی وفي الاخره بعضې خلک دنیا هم غواړي اخر هم غواړي دنیا غوښتل منع نه دي خو اصل شی خو دنیا نه ده اصل څه شی دی اخرت هلته به دواړه غواړي نیت خالص کا دې له ده ځمکه غواړم او بنګله غواړم او کارخانه غواړم او پریشاني ده دا به ختمېږي الله دلته هم شته دعا دلته هم قبلېږي هلته دې له لاړ شو چې یو لک منځونه هلته پیدا کېږي دلته نه پیدا کېږي الله خو دلته هم شته دعا خو دلته هم قبلېږي په نیمه شپه پاسه رسول الله مبارک فرمایي د نیمې شپې دعا خدای قبلوي که دعا قبلېدو له فقط هلته دعا قبلېږي دا نه چې نه قبلېږي خو که صرف د دعا قبلېدو له ما خو ځای نه توخل چې دې کې دعا قبلېږي خو که صرف دعا له دی مده دلته شپې پاسه تهجد وکړه دعا وکړه بانک چې ویل کېږي دعا قبلېږي د بانک او د اقامت په وخت کې هم دعا قبلېږي روژه دې ونیوله ماته دې وخت کې هم دعا قبلېږي نو دعا خو هلته هم قبلېږي دلته هم قبلېږي هلته هغې شي له لاړ شي چې دلته نشته هلته 1 لاک باندې مونځ دی دلته نشته دا نیت وکړه هلته طواف شته دلته نشته دا نیت وکړه هلته عمره شته دلته نشته دا نیت وکړه هلته صفا مروه منځ کې منډه شته دلته نشته دا نیت وکړه هلته حجر اسود شته دلته نشته دا نیت وکړه هلته مقام ابراهیم شته دلته نشته دا نیت وکړه هلته میزاب رحمت شته د هغې لاندې شته دلته نشته دا نیت وکړه هلته د الله رضا له لاړ شه هلته لاړ شه چې الله خوشحاله شي دا د بیت الله د ټول اسلام یو مرکز دی او د اتفاق مرکز دی ګوره الله خو اینما تولو فثم وجه الله که ته هر طرف ته مخکې نو الله تعالی هر طرف ته دی د الله رحمت هر طرف ته دی د الله قدرت هر طرف ته دی لیکن بیا هم الله وایي چې نه مونځ کوئ نو ټول به بیت الله ته مخ کوئ چې تفریقه او فرق ختم شي او ټول په یو وحدت او په یو نقطه متفق شي دویم په مخ د ځمکه چې لومبی کور پیدا دی نو قرآن شریف کې الله فرمایي هغه بیت الله شریف دی ځمکه چې کله الله پاک پیدا کړه او فرشتې یې په دې ځمکه کې مقرر کړې نو هغې فرشتو الله ته درخواست وکړ چې الله بره مونږ په اسمانونو کې یو نو مونږ به په اسمان کې بیت المامور کې عبادت کوو په ځمکه کې به مونږ کم ځای ستا عبادت کوو مخ به کم طرف ته تا ته ګرځو نو الله پاک په جنت کې د زمرودو په یو کاڼي کې یو کوټه والا ورکړه
زمرودو کې یو کوټه وه د زمرودو کاڼې چې نه هغې کې پیوند ونه پکې ټانکه وه وی دا الله ورته وی دا کوز کې او زه درته یو ځای ښیم هلته ولګوئ بس دغه ستاسو د عبادت مرکز دی نو الله ورته مکه شریفه وښوله چې کوم ځای اوس بیت الله شریف دی نو هغه د زمرودو د کاڼي بیت الله هغه ځای کې کېښو نو فرشتو به عبادت کو بیا چې پیریان الله په مخ د ځمکه پیدا کړل نو هغې کې لګیا خپل عبادت کو او چې پیریانو کله فساد شروع کو نو الله هغه د زمرودو د کاڼي بیت الله اوچت که جنت ته یې یوړ او بیا چې کله الله پاک حضرت آدم علیه السلام دنیا ته راکوز کو او د هغه بیبي حضرت حوا علیه السلام دا په جده کې راکوز شوه او آدم علیه السلام په سریلنکا کې اوس هملته یو غر دی او د هغه غر په سر کې د آدم علیه السلام د خپې نشان دی ټوله دنیا ځي د هغې غر ته پیاده خیږي مزل دی پکې او هلته کې گوتم بدھ والا وایي دا ملک خو د هغې دی وي دا د گوتم بدھ قدم دی لیکن دا دروغ دی ځکه 6.5 فوټه کم و بیش سینچونه دا قدم دی نو دا د گوتم بدھ نشي کېدی گوتم بدھ خو ډېر وروسته تېر شوی د هغه خو ټول وجود به تقریبا 6.5 فوټه نو قدم 6.5 فوټه او د آدم علیه السلام قدم دومره و ځکه د هغه 3.5 ګزه پلنو او 10 ګزه اوږد نو چې 3.5 ګزه پلنې او 10 ګزه اوږدي نو قدم یې تقریبا هم دومره راځي نو هغه سریلنکا کې راکوز شو او هوا دا په جده کې نو دواړه یو بل پسې ګرځېدل نو د عرفات په میدان کې خدای یو بل سره میلاو کړه او په مزدلفه کې یو بل ته نږدې شو نو الله پاک آدم علیه السلام ته دقه ځای وښاو چې دې ځای کې یو کور جوړ کړه د عبادت نو هغه پکې جوړ کړه بیا د آدم علیه السلام نه پس وخت په وخت دا جوړ شوی دی بنا بیت رب العرش 10 فخذهم ملائکة الله الکرام فآدم فشیس فإبراهیم ثم عمالق قصی قریش قبل زین جرهم وعبد الإله ابن الزبیر بنا کذا بناه حجاج وهذا متمم شاعر لسلا د دې شمیرل کړي نو اخیری کې بیا د حضور پاک ابراهیم علیه السلام بیا جوړ کې اسماعیل علیه السلام وسره او د ابراهیم علیه السلام نه پس هم څو ځله جوړ شوی دی خو د حضور پاک مبارک په زمانه کې دا بیا جوړ شو او حجر اسود الله د پیغمبر علیه السلام مبارک په لاسو پکې کېښود بیا د هغې نه پس نبی علیه السلام یو ارمان کړی یاره وایي زړه مې غواړي چې دا بیت الله شریف روان کم او دې کې 3 ترمیمه وکم یو دروازې اوچته ده چې دا دروازه د یوې خله راواله او دویمه دروازه پکې جوړه کم چې په یو خلک ننوځي په بله به تېوځي او دریم د هغې سیسه د حتویم ورته وایي چې دا پکې را دننه کم خو هسې نه د خلکو پړه کې څه شبهې شکونه پیدا نشي نو نه روانم نو بیا عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د پیغمبر علیه السلام د ارمان په انداز جوړ او بیا چې عبدالله ابن زبیر کله حجاج ابن یوسف شهید کا نو هغه د عبدالله ابن زبیر د لاس بیت الله روان کو په زړه نقشې بیا وروسته د ترکو یو بادشاه سلطان مراد سبکتګین هغه بیا اخر کې بیا جوړ کړی نو اوس هماغه د سلطان مراد سبکتګین د زمانې بیت الله شریف دی و سعودي حکومت پکې لږ پوخوالی راوستی دی پشتۍ ورته جوړې کړې دي او تیږو باندې والا څه ټکوالی دي چې کلک شي دننه پکې ټیلونه لګولې دي د سرو زرو دروازې ورته جوړه کړې ده د سرو زرو ناوې والا جوړه کړې ده د ریخمو غلاب په کال بدلی او 2 چته جوړ کړی دی او دننه پکې دروازه جوړه کړې ده د 2م چت او د بره چت نو قرآن شریف چې رونو د چا صفتو کې او الله ته کوم څه صفتو کې او الله ورته برکتي وایي یقینا د برکت شی دی
نو الله فرمای ان اول بیت وضع للناس، لومبی کور چې الله پاک د خلکو د عبادت لپاره مقرر کړی دی نو هغه للذي ببکه هغه دی چې په مکه مکرمه کې دی. فیه آیات بینات، په دې کې د خدای د قدرت او د الله د معرفت د الله د وجود د وحدانیت ښکاره نښې پرتې دي. چې سړی هلته ورشي او وګوري نو سړي ته د خدای لوی طاقت او قدرت را مخکې شي او د انسان په زړه کې د خدای مینه نوره محکم او زیاته شي. قسم د بیت الله مبارک دومره د برکت مبارکن وتعالنا وایي د برکت. یو منځ چې دلته کې اول ته کې څونه فرق دی چې دلته 100,000 منځونه وکې او د بیت الله په خوا کې یو منځ وکې نو برابر دی. 100,000 منځونه دلته څوک کولی شي او چې بیت الله ته ګوري نو ثواب دی پکې 10 رحمتونه در باندې ورېږي او چې ورته مخامخ ناستې او بیا پاسې او منځ ورته کې نو 40 رحمتونه در باندې ورېږي او چې طواف ته کې نو 80 رحمتونه در باندې ورېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې 6 رحمتونه پرې راورېږي، 80 په طواف والا، 40 چې څوک ورته منځ کوي او 60 چې څوک ورته اسې ګوري. زه اکثر ملګرو ته ویم دلته هغه عبادت وکړئ چې کوم عبادت په پاکستان کې په خپل کلي کې نه شی کولی. طواف بل ځای نه کېږي، دلته کېږي طوافونه. منځ ورته وکړئ، اسې ورته ګورئ، کتو کې ثواب دی او کتو کې او چې بیا طواف ته کې او تاویږي نو زنانه به م اینې چې هغې ته تاویږي، نارینه به م وینې چې هغې ته تاویږي، فقیران به م وینې چې هغې ته تاویږي، مالدار به م ته تاویږي، بادشاه به م ته تاویږي، غریب به م ته تاویږي، بیمار به م ته تاویږي، صحتمند به م ته تاویږي، تور او سپین به م ته تاویږي، عربي او عجمي به م ته تاویږي او ټول به خدای ته چغې وایي او زاري به کوي. مسلمان خو الله ته دی محتاج. نو چې دلته ګناو کې هلته لاړ شي او خدای ته چغې وایي 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 نو الله پاک یې معاف کړي. یو بزرګ خبره کوي وی د بیت الله نه تاوېدم طواف مې کوم وی یو سړي ما سره طواف کو هغه به وی لبیک. دا لبیک چې سړی احرام وتړي نو چې بیا حجر اسود ته مخامخ شي نو هغه لبیک ختم شي. لیکن که اسې څوک طواف کوي او د لبیک ورد کوي نو دا خیر دی. یو ذکر دی لبیک، الله ته خپله حاضري لګی نو وی لبیک لبیک، نو چې ده به وی لبیک نو وی غیبي اواز به ورته راغی چې لا ستا دا لبیک قبول نه دی. نو دا بزرگ دی خو نیک سړی و، د کشف خاوند و دی خو پې پیش. نو سړي ته وی ورورې وی ته یو اواز اورې؟ دلته هغه وی اورم. وی څه اواز اورئ؟ او ته تا څه واورېدل؟ وی ما خو دا واورېدل چې ته وی لبیک د بره نه درته اواز راځي چې لا دا لبیک ته نه دی قبول، نه دی منظور. وی او دا اواز زه م اورم. نو دا بزرګ هغې سړي ته وایي وی ته چې دا لبیک چغې وی خو خدای پاک ته وی او دې دپاره یې وی چې خدای دله قبول کړي او الله درته وایي نه دی قبول. زمونږ خو پته نه لګي قبلۍ که نه قبلۍ، په یو تمنا او په یو ارزو په ارمان لګیا یو. نو تا ته خو ښکاره اواز کوي چې نه ستا دا لبیک نه دی قبول، نو ځان بیا ولې کړی؟ سړی ورته څه وایي؟ وی یو ټیک خبره دی وکړه خو زه ډېر ګناهګار یم، ډېر زیات ما ډېره ګناه کړې ده. دې د خدای در له راغلی یم، دې کور له ما ته بل در نو معلوم. ما وی دا د خدای در دی، دا هغه در دی چې دلته ټول پیغمبران خدای ته تو شوي دي. پیغمبر په امت کې لوی شخصیت دی، په مخلوق کې خدای ته نیازبین او ډېر ګران خو محتاج بیا الله ته.
دلته پیغمبران تو شوي دي، آدم علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، اسماعیل علیه السلام، او د دې بیت الله نه رسول الله مبارک تو شوي دی، او د مدینې نه ولا څو ځله راغلی دی، او دی ښکل کړی دی، او دی کې حجر اسود دی. دا د خدای د عظمت نښه ده. نو ما بار ګناه کړی ده، دا درد دی له راغلی خدای ته چغې وام چې الله ما معاف کا، او دلته مې نه معاف کوي، راته وی لا 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 نه معاف کوم، لبیک دی نه قبلوم. نو ملګري ته راته بل د دې نه ښه درو ښایه هلته ورپسې ځم، ما ته خو دغه معلوم دی. ته بل وښایه پرېږدم نه، الله نه غواړم معافي، بل درو ښایه چې بل خوا لاړ شم. بس که قبلی که نه قبلی زه ورته چغې وام، او که دې نه بل دري وښایه هلته ورپسې ځم. ما خو دا لیدلی دی چې دا ټکې ووایي نو چې ده د دې نه پس وی لبیک، نو دوه ځله به ول اواز راته لبیک لبیک، قبول دی قبول دی ستا لبیک. دا ولې رونو؟ دا یو خو خپل ځان الله ته محتاجه ګڼل، چې زه خدای ته محتاج یم، هر طرف ته چې ورځم والا خپل عاجزي ګڼل، خدای لوی ګڼل، په دې الله خوشحالېږي. نو قسم په خدای هلته چې سړی تاویږي. ټیک ته بعضې خلک نن سبا خفه کېږي ما نمایشي عمرې ډېرې شوي دي. نمایشي عمرې، نمایشي عمرې څه ته وه؟ د نوم دپاره تلل، هلته لاړ شي دې دپاره چې ما عمره وکړه، زه ورته نمایشي عمره ویم. او خلکو ته م وایي طواف کې به روان یي، موبایل به راوباسي، هلکه طواف کومه ښه زه دفتر یې لو کړم. خلکو ته خپل عبادت ښه، او ځان ته نن سبا ویډیو کیمرې مخامخ کړي، ویډیو کیمرې مخامخ کړي او طواف کوي، او خلکو ته ښایي چې دا دې زه لګیم او زه طواف کوم. نو چې ته خلکو ته خپل عبادت ښه او ریاکاري کې، او په بیت الله کې ګناه کې، او د هغه ځای نه ویډیو کیمرا ځان ته مخامخ کې، نو هر څه دې اوبو ته وغورځون. نو رښتیا ووایه د خدای دپاره شوه که نمایشي شوه؟ نمایشي شوه. نو خدای دې مونږ تاسو د نمایشي عمرو نه وساتي. مونږ له هم ډېر خلک تصویرونه وباسي، نه یم خبر چې دلته راشم وایي تا خو پکې هلته ناست وي. د خدای پاکه دا چا سهار هم ماته یو سړي په موبایل کې تصویر راوویست، وایي دا ګوره ته یو ځای کې ناست یې او دا دلته کې روژه ماتې کې، او دا خدایه پاکه مونږ هم نه پرېږدي چې دا نه خبرې ګوټه سې ورکړې. نو لګیا دي په طواف کې صاحبه چغې به وایي، او لګیا یم او تا دوا کوم. ډېر مې قسم په خدای ولیدل، قسم مې درته وخوړ، د جمعې ورځ د په منبر ناست یم چې بل له به موبایل ورکړي او لاس یې د قصد اوچت کړي، دوا نه کوي، لاس یې اوچت کړي، بیت الله ته شا کړي یا ورته مخ کړي، او د بل له موبایل ورکړي ما له تصویر وباسه. نو ګوره دوا نه کوي او د قصدنو د لاس اوچت کړ. رښتیا وایه خدای به پرې خفه کېږي او که خوشحالېږي. او ریام کې دا نه ښې خلکو ته د دوا کوم، او د بیت الله په خوا کې دا له نقشې جوړی. نو دا نمایشي عمرې ورته زه وایم. عمره هغه ده چې خالص د الله د رضا دپاره وکړي، خدای د رضا دپاره ځای. نمایشي مه کوئ چې ما 3 عمرې وکړو، ما 4 وکړو، ما 5 وکړې. او نمایشي مه کوئ چې خلکو ته وایې بس ما خوالته اعتکاف وکړو، ما خوالته وکړو. ریا به نه کوئ. یو نیک سړی دی په کوټه لګیا دی، بعد تلاوت د قرآن شریف کوي، قرآن شریف تلاوت کوي. په لاره خلک روان و، د ده د زړه کې رالل چې دا خلک خو روان دي، ورېږه دا تلاوت په زوره کم چې دوی یې واوري چې پته ورته ولګي چې دی خو تلاوت کوي. نو په خشته اواز یې تلاوت، مخکې رو خشته اواز نو، اوس یې اواز ښکلی که او په خشته اواز یې تلاوت شروع کړه چې دا خلک یې واوري. خلک هم ودرېدل چې هلکه ډېر ښکلی اواز یې دی دا تلاوت چې کوي. نو چې خلک لاړل بیا یې اواز غلی که، تلاوت یې کوم، چې خپل سبق اخلاص که ختم یې وکړه، بیا نو ده شو خوب یې ولید. نو خوب کې الله دته خپل عمل خواو، نو دا تلاوت پکې راغی.
نو هغه چې تلاوت راغی نو چې هغه کم ځای د اواز په زوره کړی و د هغې ثواب نه د باقي و. نو دی ورته وایي چې الله ما خو قرآن شریف ټول ستا دپاره ختم کړی دی، نو د دې نورو ثواب شته او د دې ثواب پکې نشته، دا خالی دی. یوه نور دې ماله که او دا دې دې لو که چې خلک یې واوري، ماله دې نه دی کړی، دا دې خدای له کړی. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د رسول الله مبارک د کوټې مبارک سره خوا کې ناست، دا د نبی علیه السلام خاص نږدې صحابي دی او د حضور پاک شیخ الحدیث دی، د حدیث استاد. یو سړی ولا راغی وی ابو هریره ما ته به یو حدیث داسې وی چې تا د رسول الله مبارک نه په خپله اورېدلی، د بل چا واسطه پکې نه، تا ته اورېدلی او بیا تا په خپله پې ځانم پې کړي، په خبره پیولم ځان ضروري دی، او بیا دې یاد کړي مې. نو چې دی ورته ووې نو حضرت ابو هریره یو چغه کړی او بېهوشه را پرېوت. نه نه چې دی ورته ووي نو حضرت ابو هریره ورته څه وایي؟ وی او ما یو حدیث د حضور پاک نه مخامخ په مخامخ اورېدلی، زما او د هغه منځ کې بل څوک نو، بیا مې پې ځان هم پې کړی دی او یاد کړی مې هم دی. یو چغې واله بېهوشه شو، چې هوش کې راغی نو بیا هغه سړي ته وایي ملګري یو حدیث مې د حضور پاک نه اورېدلی، ځان مې پې کړی دی، یاد کړی مې هم دی او مخ په مخ مې د دقه ځای اورېدلی دی، زما او د هغه په منځ کې بل دویم نو. بیا چغه کړی بېهوشه شو. نو په درېیم ځل چې په هوش کې راغی نو بیا ووې او خلکو یې سړي ته ویې د خدای بنده سړی دې مړ کړ، د څه تپوس دې ته وکړو، دا څه خبره ده؟ وایي ما د رسول الله مبارک نه یو حدیث اورېدلی، زه هغه ناست و بل څوک نو، دقلته مې ته اورېدلی، مې یاد کړی دی او مې پې ځان پې کړی دی. 3 ځله بېهوشه شو. نو په 4م ځل ورته وایي ما د حضور پاک نه یو حدیث اورېدلی، من مې پې ځان پې کړی دی، یاد کړی مې هم دی و دا چې حضور پاک وفرمایل چې د قیامت پر ورځ به الله یو سړی ځان ته را مخامخ کړي، الله به ورته وي بنده وایه که نه ما خو تاله ډېر ښکلی وجود در کړی، روغ صحت مې در کړی، څه دې کړی دي؟ دی به ورته وایي چې الله ما خو کمال کړی دی، ما خو هغه کار کړی دی چې پروردګاره نن به پې ډېر ثواب راکې. ما څه کړي دي؟ ما جهاد وکړ ستا په لار کې تر دې حده پورې چې ځان مې شهید که ستا په لار کې، او رښتیا ووایه دې نه غټه قرباني بله نه شي کېدی. چې دا ووایي نو الله به ورته وایي کذبته، دروغ دې ووایې. نو چې الله وایي دروغ دې ووایي نو ټولې فرشتې به ورته وایي کذبته، دروغ دې ویلي دي، فرشتې به ولاړې که تا دې دپاره دا جهاد نه دی کړی، دا ځان دې دې له نه دی شهید کړی چې زما دپاره دی، دا دې دپاره چې خلک وایي چې فلان جریء فلان کې ډېر زبردست بادر دی، دا خو د خپلې بادرۍ دپاره کړي دي، ما له خو دې نه دی کړی. نو چې څه له دې کړي دي هغه نوم دې په دنیا کې ګټلی دی، دې دنیا کې وګټه، دنیا کې خلکو ته وایي چې ډېر لوی بادر دی، ډېر پهلوان دی، دغې له دې کړي دي هغه نوم دې هلته وګټه. دلته څه دي؟ ارینی ما قدمت، ماله چې د څه مخکې لګلي وو خواهشه به خو تا هغې له کړي وو هغه نوم دې وګټه، دلته هېڅ هم نشته. الله فرشتو ته حکم کې سپېمو کې ورته زنځیر واچوي، پړ مخې دوزخ ته غورځوي، بل به را مخکې کېږي دلته راشه مال مې در کړی و که نه، څه دې کړي دي؟ الله تا ته پته نشته څه صدقې مې کړي ستا د رضا دپاره، خیراتونه مې کړي دي، صدقه مې کړې ده، خیرات مې وکړو، مال مې لګولی دی. مثلا زه مثال در کړم، جومات مې جوړ کړ، دا مې وکړ، لاره غریب سره امداد، مال مې ولګاو، حج عمره مې وکړل. الله به ورته وایي کذبته، دروغ دی ووایې. چې الله وایي دروغ دی وایي، ټولې فرشتې به وایي دروغ دی وایي. الله به وفرمایي چې دا دې دې له کړي دي چې خلک وایي فلان جواد چې ډېر لوی سخي دی، دې له دې کول چې خلک وایي ډېر سخي سړی دی، ډېره سخا کوي. نو چې کم نوم له دې کړي دی دې دنیا کې ګټلی دی، چې څه له دې کول هغه نوم دې وګټه، خلکو به پلان کې ډېر سخي دی، دلته وښایه څه دې راوړي دي، ما له دې نه دي کړی،
خلکو ته ځان خاو دلته سپېمو کې زنځیر واچوئ خپل مخې دوزخ ته وغورځوئ بل ته به وایي دلته راشه که نه تاله خو مې څنګه ښکلی اواز در کړی و او قرآن مې در کړی و قاري صاحب څه دې کړی دي الله تا ته پته نشته شپه ورځ مې د قرآن شریف تلاوت کو شپه ورځ انا اللیل و انا النهار شپه ورځ مې کړی دی الله به ورته بیا وفرمایي کذبته دروغ دی ووایي چورل دروغ وایي چې الله وایي کذبته ټول په لکونو اربونو کربونو فرشتې به ټول ورته وایي کذبته دروغجنه دروغ دی وایي تا خو دې دپاره دا تلاوت کو چې خلک وایي فلان قارئ فلان کې ډېر ښایسته قاري دی ښکلی اواز یې دی ډېر ښایسته تجوید چې سله دې کړي دي هغه نوم دې دنیا کې ګټلی دی دلته دې څه دي دلته سپېمو کې زنځیر واچوئ ټول مخې دوزخ ته وغورځوئ حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې ما د رسول الله مبارک نه په خپله اورېدلی دي چې لومبې به الله په دې دریو کسانو دوزخ غرغنډه کړي نو ته طواف غوندې عبادت عمرې غوندې عبادت 1.5 لک روپۍ لګې 1 لک روپۍ لګې 1.5 لک روپۍ لګې او دې له لګې چې خلکو ته ښې هغه ځای کې د دروغې نقش جوړ کړه یو ترخ اوږه دې ښکاره کړه د قصد دې احرام ځان نه تاو کړه د قصد عمره نشته او ځان نه تصویرونه وی او هغه دلته رالیږې خلکو له طواف کوم تا ته دوا کوم طواف کوم تا ته دوا کوم طواف کوم تا ته دوا کوم ځان ته وکړه چې عبادت دې قبول شي او دا د پیغمبر مبارک وینا ده چې اخره زمانه کې به داسې خلک چې حج له به ځي او دې دپاره به ځي چې خلکو ته وښیي چې ما 2 حجه وکړل 10 مې وکړل 6 مې وکړل 15 مې وکړل بعضې خلک به سیل له ځي او به وینم مکه مې ولیده او دا مې ولیدل دا مې ولیدل نو زما وروڼو نومیشي عمرونه هم خدای ساته خدای دې هغه عمره زموږ ستاسو نصیب کړي چې کوم باندې الله راضي کېږي هلته چې لاړ شي وجاړه خدای ته جړه وکړه خدای ته تاویږه وجاړه الله ته عاجزي وکړه ځان غیب کا ای رونو کومه دانه د غنم چې په المارۍ کې پرته یو مقه دانه ده کومه دانه چې د خاورو نه پاک او صفا کې او په ټوکړه کې ونغاړې او مقه دانه ده او کومه دانه چې خاورې شي رښتیا ووایه د هغې نه څونه جوړېږي د هغې نه اویا اتیا او شل او سل دانې جوړېږي دانې خاورې که په ځمکه کې نو شین بوټي ته زرغون شو بلا شی ته جوړې شوې نو ځان خاورې کا الله ته وجاړه الله ته زاري وکړه په دې نیت مه ځه چې او کال نه قضا کوم که نه خامخا ځم اعتکاف کوم او دا کوم او دا کوم هلته مې اعتکاف وکړو دلته مې ودې که نو صله خلکو ته وې ته خدای بنده خلکو ته صله وې خلکو دې وکړه خدای له دې وکړه بس ومې که لاړم هلکه عمرې لاړې او بد دعا وکړه چې خدای قبوله طواف دې کو طواف هم بس صاحب دغه پرېږده بس لاړم خدای تا هم بودي مونږ دې هم خدای بودي بس دا خبرې کوه دا نه چې بس ما خود هلته اعتکاف او وروڼو خفه کېږې ما چې سلی دي دی درته ویم چې تاسو ته بچ شئ ډېر خلک د الله دپاره لګیا د اعتکاف کوي په ټولو کې بهترین د اعتکاف ځای بیت الله شریف دی 2 نمبر مسجد نبوي شریف دی 3 نمبر د بیت المقدس جومات دی 4 نمبر جامع مسجد دی 5 نمبر د محلي جومات دی ډېر خلک دي اعتکاف ته خو قسم د ډېرو خلکو اعتکاف ته ناست دي خفه کېږو به نه دا ما لیدلی دي په دې نیت چې دا نه د کمرې د پیسو نه بچ کړی دی چې په هغې خرچه راځي اعتکاف نشته داسې جومات کې پراته دي د اعتکاف خو آداب دي آدابو نه نه خبر اعتکاف کې اعتکاف خو خپل ادب لري تا ته چې ډاکټر دارو لیکي او ډاکټر د ته په کومه طریقه وي په هغه طریقه خورې نو فایده به درکوي او که د ډاکټر د طریقې نه خلاف کار دی او که رښتیا وایي فایده به درکوي که تاوان دی درکوي ډاکټر تا ته وایي دا دارو په مړه خوره او تی په ناره وخورې نو معده کې به زخم پیدا شي ډاکټر د دوی په ناره خوره او تی په مړه وخورې نو دستونه به در باندې ولګي ډاکټر د له 100 ګولۍ ولیکې 100 او درته وایي یو به روزانه خورې ته وایې نه مړه سبب 100 ورځې پې ځان کړو راشه غونډې وخوره رښتیا وایه څه شی به دنه جوړېږي قبر ته به زر رسېږي نو ډاکټر درته وایي دا ګولۍ خوره او ګورې دې سره به د مالګې نه پرهېز کې او ته ښه چونډی مالګه ورسره خورې فایده درکوي نه
نو په دارو کې د ډاکټر منې او په عبادت کې د خدای نه منې. په دارو په استعمال کې د ډاکټر منې او د ته پته راکه د ډاکټر نه منم تبی کوي، نو د دین په کار کې د رسول الله مبارک ولې نه منې؟ پیغمبر مبارک چې کومه طریقه ښولې په هغه طریقه ولې نه کې؟ او چې د رسول الله مبارک په طریقه دی ونه که نو رسول الله مبارک بدعت دی وکړه. شل ګولی په یو ځای خو تا زړه کې سوچ دا دی چې شل ورځې بس انتظار کوم په یو ځای وخوره، غلطي دی وکړه، تاوان دی وجود ته ورکړه. نو ته د ماښام 3 دي دې څلور کوم چې الله ښه خوشحاله کړم، نو مونځ دې غرق کړه. کل بدعت ضلاله، هر څیز چې ته د ځانه په دین کې شاملې او دین د رسول الله مبارک د طریقې په طریقه نه کې په خپل سوچ کې دې ته بدعت وایي. وکل ضلالة فی النار، او هر ګمراهي د هغې انجام اور دی اور. نو دین به مونږ په هغه طریقه کوو چې کومه طریقه مونږ ته چا ښولیا؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د ځانه به قصې نه کوو چې نه مړه دا خو نیکي ده. زمونږ دا خلک مړه یې ګوړه چې څونه شربت کوي چې خوږېږي، دا خو نه ګوړه شربت کې واچوه شوګر مریض له ورکړه چې خوږه شي چې بیخې وباسي. ډېره خوږه شي هم تاوان دی. داسې به نه کې، د ځانه به خبر نه کې ګوړه شربت کې اچوه ډېره خوږېږي، نه داسې به نه کې. مونځ به کې نو ورختو وخت کې به یې نه کې که دې وکړه ګناهګار یې، نو ورپرېوتو وخت کې به یې نه کې که دې وکړه ګناهګار یې، زوال وخت کې به یې نه کې که دې وکړه ګناهګار یې. همغه خدای له مونځ کې همغه سجده ورته لګې، خو د پیغمبر په طریقه نه کې. ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو. الله وی چې رسول الله مبارک می تعالی نمونه را لېږلې ده، هغه ته ګوره هغسې کوه. اطیعوا الله و اطیعوا الرسول، د ما تابعداري وکړه خو د پیغمبر په تابعدارۍ د رسول الله مبارک په نقش قدم لاړ شو. دا دین دی. دا نه ګوړه اچوه شربت دی، دا شربت دی څه؟ دا به د اصولو مطابق به کار کې. کمیس به بر اچې پرتوګ به لاندې اچې، پټکې به بره ټوپی وی، نو که پرتوګ دی ویسته د پرتوګ نه پټکې وو رښتیا ووایه او ځان دې بربنډ کړه، نو ښه به ښکارې که بد به ښکارې. داسې خو خپل ځای دی که او که پرتوګ دې ځان ته بره واچو، یو پینسه کې یو لاس ورکړه، بل پینسه کې بل لاس ورکړه، او کمیس دې ځان ته لاندې نه د پرتوګ په ځای راواغوسته، نو خلک به درته روغ وي که لیونۍ به درته وي؟ وایه لیونۍ به درته. همغه جامه ځان دې پې پټ کړه، خو چې کوم مقصد باندې په کومه طریقه جوړو هغه طریقه دې ونه کړه، نو لیونۍ به درته خلک وایي. نو دین به هم په هغه طریقه کوي چې کومه طریقه درته چا ښودلې ده؟ نبی کریم ټول وایه صلی الله علیه وسلم. او چې هغه طریقه باندې ونه کړه تاوان دې ځان له ورکړه. نو اعتکاف کې رسول الله مبارک فرمایي چې صرف طبعي حاجت ته به د جومات نه بهر وځې او بې د طبعي حاجت نه به د جومات نه بهر نه وځې. داسې ده که نه؟ طبعي حاجت له به د جومات طبعي څه ته وایي؟ اودس ماتې له وتی شي، اودس ماتې طبعي حاجت دی. ډوډۍ له وتی شي، ډوډۍ ستا ضرورت دی، هغې نه بغیر د کار نه کېږي. تر دې حده پورې فقهاو لیکلي دي چې غسل د جمعې له به هم نه وځې، ضرورت نه. سنت دی، سنت نه به وځې، که جومات کې دننه انتظام و ټیک د ګنې بار به وله نه وځې. تر دې حده پورې که چېرته په بیه به شی بازار ته به هم نه ځو، سودا به هم ځان له نه خرید و فروخت پکې منع دی. نوکان جومات کې اخیستله لکه ښه دي که بد دي؟ بد دي که نه، لیکن معتکف په جومات کې نوکان علي بار به نه وځي. معتکف دی جومات کې ځان ته څه شي کېږي نوکان به هلته ګوره څونه پابندي ده. د دې نه خلک دي هلته هوټلو ته ډوډۍ ځان لالي، مزېدار هوټل ته لاړ شي ډوډۍ ځان نه والي، پکې ناستې او ګپ شپ او خندا خوندي. هلکه ولې یاره جي نو څه به کوو؟ نو مه کوې اعتکاف، فرض نه دی، واجب نه دی، مه کوه که نه. ښه د جومات نه بار به وځي صاحبه بار میدان ته، هلته خلکو خیرات راوړي لګولي وي، پېشمني خیراتونه ویشي، تراوو پسې خیراتونه ویشي، ماښام پسې لګیا دي خیراتونه ویشي. حالانکه زما وروڼو واورئ په مدینه منوره کې په روجمات کې د خوراک د انسان ضرورت بالکل ملاویږي. کجوره دله درکوي که 10 خورئ که 20 خورئ، ډبل روټۍ دله درکوي که 1 خورئ که 15 خورئ، وایي زما 2 راکه 3 را 4 درکوي. د ماستو ډبې وي ډېر اعلی ماستې، یو ډبې هر چا ته ږدي، که ته ما له 2 راکه 2 هم درکوي، که 3 راکه 3 هم درکوي. په بعضې درستخانونو ته بادام هم پراتی، کاجو هم درته پروتي، زمزم هم درته پرتې وي، شات هم پکې ملاویږي په جومات کې دننه. نو رښتیا ووایه په دې باندې سړی مړېږي که نه مړېږي؟
بشیر جانم پہ مړېږي دا شی دله ورکه دیم پې مړېږي ښه نو دا شی اخري په ماښام دا مې لیدلي دي رونو خبر ته د ښکاره ویم خو د جومات د دروازې نه بار سي دننه دقه ماسته کجوره پرېږدي او ډبل لوټی بل شی نه پرېږدي چې جومات څخه نه شي بار سي بار درستخانونه ګیر چاپېره لګېدلي دي روجې میلاوېږي چرګان هم میلاوېږي کیله مالټه هم میلاوېږي ډوډۍ هم میلاوېږي ترکاري هم میلاوېږي بار درستخانونه لګېدلي دي په زور به دې راکاږي نو دا اعتکاف والا بهیجان څه چلو کي دی هلته باروزي هغه روجو له پولاو له هغه چرګ له هغه ډوډۍ له هغه مالټو له کیلو له نو ضرورت خو دلته پوره کېږي نو ولې هلته خواهش پسې وځې نو رښتیا ووایه ضرورت نه بغیر وت که ونه وت یوه شوه ښه چې دلته ماښام وخوري نو چې بیا ماښام منځو شي نو ډوډۍ پسې باروزي نه لکه تا تی که میخی که سانډی بس په دغې کار وشو که نه چې سړي ته ډبل ډوټۍ میلو شي یو یا دوه د ماستو دوه کنډولې میلو شي لس پنځه لس کجورې مو خوري ورپسې پنځه شپږ ګیلاسه اوبه مو څکي رښتیا ووایه په ده باندې یاره د ما خو پېره شواروز ګزاره کېږي که نه نه کېږي نو ماښام مونځ چې بیا د نر بچی باروزي نو هلته ناستې روټۍ خوري نو چې تراویح خوري نو بیا وځي نو بیا ډوډۍ خوري نو چې په قیام اللیل وشي قیام اللیل هغوی تهجد کوي د بانګ نه لږ مخکې نو بیا وځي نو رښتیا ووایه چې اعتکاف دې سره په ځای پاتې شو که دوړه شو دا خو ضرورت نه دی دا ته خواهشاتو پسې بار ته وځي دا ضرورت نه دی خواهشاتو له وځي ولې وځي که د ماښام په دغې ګزاره وکړه ما به ملګرو ته د ماښام په دغه ډول لوټۍ ماستو ګزاره وکړې او زه پېشمني له وځې که اجتم وي او اوږې یې اوږې نه یې موز یې اوږې پېشمني له وځې او چې کېنی روټۍ وخورې هلته خیراتي ورکوي نو ایسارېږې به نه زر به راوځې نه 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 صاحب چې ډوډۍ له لاړ شي هلته بیا سي خندا خوندي سنګې جوړې خیر خیریت کور سره په ټیلیفون خبرې یو ځای نه ډوډۍ راوړه بل ځای نه راوړه ورېږه مړه دا خو تشې روجي دي یار هلته نه راوړي ها هغې کې چرګ دی هلته نه ورېږه مړه دا خو غوښه ده ورېږه مړه دا خو پلانکې شی دی بار ښه ګپ شپ ښه خندا خوندي د مارونو د اعتکاف دی د ستاسو نه تپوس کوم لړ ختم شو اعتکاف کم دی خو د هوټل د شپې نه د ځان بچ کړی دی چې هلته کې په هوټل کې شپه کوم نو 100 ریال علي 200 ریال علي راشه جومات کې به ډډه ولګوم او خلکو ته هم زه اعتکاف کوم دقه چل شروع دی دا سیستم شروع دی ټیک ده بعضې صالحان دیندار هغوی ډېر د اصولو مطابق لګیا دي خپل اعتکافونه کوي خو اکثریت مې دغسې قسم په خدای ولیده هېڅ نشته ګپ شپ په لاره به اودسماتې له ځي ما به ورته وي یو کس ځای ملګري دوه که ځای نو ټیک ده دوه مو ځای درې مو ځای په لاره به خبرې نه کوي ای به اودسماتې جومات نه باروځي ګپ شپ خندا خوندي هلته اودس مات کي انتظار پکې منع دی له جومات نه بار غسلخانه کې به هغه بل بل ته ولاړي صبر وکړه لکه صبر زر کوه که نه تا ته یو ساري ما ته څه دي سارېږي لار خو رانه روکېږي ذکر نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې به قضای حاجت له په اعتکاف کې بار ووته او مریض به مخې له ورغې نو تپوس به یې ته وکړه څنګه خو ودرېده به ورسره نه جنازو له په اعتکاف کې نه دی تللی اعتکاف خو دغې ته صرف طبي حاجت له بار تللی دی دا نقصانات اینم په حرم مبارک کې دننه ګرځي دا خلک یو پسې بل پسې دا ملاقاتونه تا سره ناستو بل پسې ناستو بل سره ناستو بل سره ناستو هلته ټول د دنیا خبرې شروع ټول د دنیا اعتکاف ته که دا ګپ شپ دی که د اجره ده پنځه به یو ځای ناستي څلور به بل ځای ناستي شپږ به بل ځای ناست څلور بل ځای ناستي او ټول میخه څنګه وه پلانکې او ټیلیفون دې کور ته کړی دی او که نه پلانکې څنګه و ډېر څنګه و خندا خوندې او خلط خلط د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه ده دو کسه لګیا دي په مسجد نبی مبارک کې خبرې کوي یو صحابي ته کاڼې ورویشته داسې خولې ورته نه وې چې هغه ورته وکتل وي دلته راشي اشاره وکړه وی ورشه هغه دوه کسه خبرې کوي ما لې راوله
علی بهما. ادوی ولا راوسته من اين انتم بعد کم ځای دی موږ د طائف یو. اوهو ارمان چې میلمانه نه وی کنه او د مدینې وی نو لاوجعتکما اوس به مې دړمن کړی وی داسې به مې والی وی چې ډوکې به مې دله خوږ کړی. تاسو خبرې د دنیا کوئ او بیا د پیغمبر مبارک په جومات کې د حضور پاک احترام چې څنګه د هغې د وفات نه مخکې و اوس هم اقصې احترام به کوې قدر به کوې. نو دا په مسجد نبوي کې ته اعتکاف ته ناست دلته ګپ شپ لګیا دا مې دې پورې دا خام تاسو خدای ټول بوزي خو چې دا څیزونه هم ذهن کې پراته ګوري د آداب و خیال به ساتئ د بې ادبۍ کار به نه کوې. ګولی به خورې ډاکټر وي اوبو سره اچوه ته ګرمې چای سره اچې ډاکټر وي په مړه اچوه ته نارې سره اچوه. د دارو د آداب و خیال به ساتئ که به نه ساتئ. نو د عبادت په هم د آداب و خیال ساتئ او د نه ساته تاوان دله درکوي دین لرې تاوان ورکوي. نو دا شی شروع دی صاحبه هلته به د رسول الله مبارک مخ ته ولاړي سلام به اچوي دلته به کیمره راوباسي پټوان به ځان له وباسي. دا ټول څیزونه دي. هلته به د نبي علیه السلام د قبر مبارک ته مخامخ چې ودرېږي روضې مبارکې ته نو د خبرې به کوي هلکه چغې مو ادا خو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. رسول الله مبارک سره چې مخامخ ولاړ اواز به نه اوچتې چغې به نه وی هغه عمل به دې ټول برباد شو په در باندې خبر او احترام د هغې چې هغه وخت څنګه اوس په مغسې احترام. نو بیت الله شریف کې بد ادب خیال ساتئ مکه مکرمه کې بد ادب خیال ساتئ. یو سړي د مدینې منورې ماستو ته تراوه ویلي و چا ورته ماسته کېښودل یاره وي د مدینې دا ماسته خو ډېر تراوي چې اوده شو خوب یې ولید حضور پاک ورته په خوب کې وایي فرمایي وی زما د کلي د ماستو چې سپکاوی کې دلته کیسه اوده مدینې نه اوده خدای چې راویښ شو یو پسې بل پسې چا ورته وی لاړ شه احد کې د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر دی هغه د پیغمبر مبارک تره دی اول ته لږ لاړ شي د هغه زیارت به مو کې غوښتنه به د الله نه کې بندنه به نه کې خو دلته لږ لاړ شه هلته کې د هغه د قبر زیارت وکړه او دا خبره هم هلته وکړه چې دغه مشکل پېښ دی هلته لاړ جړلې جړلې خوب ورغی حضرت حمزه رضی الله عنه خوب کې ولیده او ورته وایي د مدینې منورې د مستو سپکاوی دی کړی دی فټافټ د مدینې نه وځه ګري د ایمان د وتو خطره دی دا خو د رسول الله مبارک د مخه به د هغه د کوڅو د سپو م احترام کې د هغه د هغه خاورې به م احترام کې عزت به کې د جومات به م احترام کې د مارونو نو عمرې له خلک ځي ډېر دی تاسو مونږ بار بار بوتې کې طوافونه کوي خلک ډېر خو ورسره به د بیت الله احترام کې بیت الله ته ورته غاړه وځه او ښکلاوه حجر اسود ته ورشه او ښکل کا و مسلمان لټیل ټال د کې به نه وی په اطمینان او داسې ښکل که چې رسول الله مبارک ښکل کړی دی او رسول الله مبارک فرمایي چې الحجر الاسود یمین الله فی الارض دا په مخ د ځمکه داسې دی لکه چې د الله مبارک لاس یې ښکل که دا څومره لوی خبره ده نو چې د الله مبارک لاس دا یو تشبیه ده یو کنایه ده چې داسې ده لکه چې د الله لاس یې ښکل که نو بیا په هغې خولې کنځل هم کې هغې کې بیا نسواره مچې په هغې سګرټ هم څکې بیا او د میزاب رحمت لاندې ودرېږه وجاړه خدای ته علما لیکي دا یو مخ دی بیت الله پورې لګوه دا بل لګوه او لاړ شه ودرېږه د دروازې مبارکې ملتزم حجر اسود او د دروازې په منځ کې او خدای ته ډېر وجاړه الله ګناهګار بنده دله راغلی موږ ګناهګار یو که نه وجاړه خدای ته او دواړه به غواړې دنیا به م غواړې خیرت به م غواړې ګورې دا خبره مو پیژنه قرآن شریف کې الله وایي منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا
وما له فی الاخرة من خلاق. بعض صرف دنیا غواړي، خیرت کې به خدای اسم ورنکړي. او بعض وی ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. هغه دنیا او آخرت دواړه غواړي. نو چې الته غواړي نو دواړه به غواړي. ډېر خلک صرف او صرف دنیا روان دي، صرف او صرف دنیا. چې تا ته مو یاره دوا کوه، قرضداري، یاره دوا کوه، پیسې دي، یاره دوا کوه، کاروبار کمزور. قسم دې ډېر خلک به داسې چې هغې به وي دوا وکړه چې خدای مې معاف کړي. په سلو کې یو به هم داسې مانګ له خلک راضي کړه، دوه به هم داسې نه چې و دوا وکړه چې ما خدای معاف کړي، دوا وکړه دوا وکړه چې ګناه مې خدای معاف کړي، دوا وکړه چې خدای مې مونځ باندې راواړي، بچي مې په مانځ دا پکې یو دوی. او هر یو چې راځي دوا وکړه چې قرضدار، دوا وکړه چې دنیاوی تکلیف، دوا وکړه چې پیسې مې بندې دي، دوا وکړه چې دا کاروبار نشته خراب دی. الله الله د په دې نیت خلک ځي. نو څوک ریاله دي او څوک دې لدي چې خدای نه بالته دنیا غواړه، هلته به دې پیسې غواړه، هلته به دې دولت غواړه. یو ملګري راته وی، یو پنجابي و د بیت الله په خوا کې ولاړ دی ملتظم کې، و جاړي، بوډا سړی دی، بوډا سپین ګیری، او دا دا اللہ صفتونه کوي او جاړي، الله تو بڑا مهربان ہے، تو کریم ہے، رحیم ہے، او دا دا خدای صفتونه کوي. وی زه چې ودرېدم ما چې راکړه به د ده خو چې کومه دوا ده بس دا خو قبوله قبوله ده. او بس دې به خامخا د بخښنې سوال کوي، زه په یمین وویم شاته ولاړم چې د خدای ښه صفتونه یې وکړه. نو بیا څه وایي؟ اے الله مسکین فقیر مجھے ایک خوبصورت نوجوان بیوی عطا فرما. یو خشته او ځوانه ښځه راله راکړه. یاره وایي ما وی چې خدای دې بې خو باسه که دغونه دې وجړل، که اوس ته تجارت غوښتی وي دقه ځای درکوم. دې شکل ته وګوره نوجوان بیوی مې چې د بیت الله خوا کې راګیروم او په سکون یم چې تا خدای بې خو باسه. نه هلکه وغواړه دنیا م وغواړه، ورسره اخرت وغواړه، معافي وغواړه چې الله دې معاف کړي، دنیا به هم درکوي اخر به هم درکوي. د ګناه معافي وغواړه د الله نه. او بیت الله ته نیغ نیغ ګوره. بوډاګان به مې ولیدل، بوډاګان یې ملا ټیټي او روان به چغې به ویل الله 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 الله. ملګرو ته مې دا به خدای نه قبلوي، سپینو ډکو نه خو خدای له حیا ورد، دا به نه قبلوي. دا بوډا غریب دلته ګرځي، زما پې رحم راځي نو د الله به پې نه راځي. او رسول الله مبارک فرمائیں الله ارحم بعباده من الام بولدها. د مور په خپل بچي دونه رحم نشته لکه الله چې په خپلو بندګانو څونه رحم. یو ښځه وه دی کله وې دا یو ښځه وه په یو سفر کې اورې بلو کټوۍ ته، ماشوم بچی ورسره غېږ کې. نو چې هغه اور به لمبه والا بچی به یې د دې خوا که، چې لمبه به یې سړه شو بچی به یې دې خوا که. نو حضور پاک وفرمایل څه مو خیال دی دا ښځه په دې بچي مهربانه ده که نه ده؟ وی او ډېره زیاته. وګوره اور نه یې بچ کوي. وی الله د دې ښځې نه په بنده خپل ډېر مهربانه. اوس ښځه راله د الله رسول تا خو فرمایلی دي که نه چې د الله رحم په خپل بنده د مور د رحم نه زیات دی په بچي. وی او نو زه خو به د خپل بچي اور ته ونه غورځوم، الله ولې خپل بنده ورته غورځوي؟ عجیبه سوال دی. د مور نه په بچي چې څونه رحم دی د الله په خپل بنده د هغې نه رحم زیات دی. نو زه خو خپل بچي ورته نه غورځوم، الله ولې خپل بنده ورته غورځوي؟ حضور پاک وژړل او وی فرمایل چې باقی الله اور ته نه غورځوي مګر هغه غورځوي چې هغه سرکشي کوي د خدای مقابله کې. کبرجنې خپې ځان پسې راکاږي، مټې وایي خدای ته سر نه ښکته کوي، مونځ وخت دی نه ښکته کوي، سرکشي کوي، د خدای مال کې د خدای څه نه ورکوي، ځان ته لوی وایي، دقه ورته غورځوي. عاجزي د خدای در کې سر لګول، خدای ته جړه فریاد، حج عمره خالص د الله دپاره کول، او د موبایلو د تصویرونو نه ځان ساتل. مونږ خو دې وروره نه بچ کېږو چې ځان باندې پیږو ټسې ورکړي. ما درېږه مونږ ته چې یو دوا وکړه، دلته راته ودرېږه، ها وکړو دوا، مونږ دوا ته ودرېږي هلته یې بل پې کړی چې تصویر وباسه. دلته راته خلک وایي تا خو هلته دوا کړو تصویرونه دلته راغلي.
هلته تلاوت کو تصویرونه خو یا خدای نه موږ څوک اخلاصېږو خو نه نو دې نه به ځان ساتو او د خدای نه به هم سوال کوو مونږ کمزور یو چې الله د ښه عبادت توفیق راله راکړي